जिंदाबाद तो जिंदाबाद MPA में तासु जोड़ा हुआ है और मिनिस्टर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोड़ा है पर कारकर्दगी खबरें को दचा पजात खबर न को ज़ाहिद खान साहब आगावर जम ये रनदा चितासीले दिन ज़ेद पज़े प्रेखो दो अब तक गैस बहुत लोटे बरगरे था ने मुंडा मंजूरी वागस्ता अब मुंड ब्यागे ते जॉब ऑर्डर इशू करे तो जमारोर सेनेटर ज़ाहिद खान साहब दागत न हजम केदा ये कानून द रुकावल द पारा द स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग रा गुफ्ते दे دا کمی زمانی سره پور تاسو خپل پټم پر چې هم په ور په سر کو ته ماشاءالله जिंदाबाद मरे जिंदाबाद अब्दुल्ला खान जिंदाबाद बाबर शेख जिंदाबाद जिंदाबाद तो जिंदाबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माता पेंडाल के नास जमा डेर मोहतरम मशरान जमा अमजूरी जमा कशरान स्पेशली यूथ जमा जलमेकुल स्टेज नास जमा डेर मोहतरम मशरान हाजी गुलेदन से मेलमद रहीम खान रागले सदर से अनु सुन टोल मशरान की नास थी इकबाल गुलाम अलीता टोल होता दजरद कुमिना अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हर औरज द कामयाबी یو نوی پیغام راوړي هر ورځ د کاروان د غړېدو یو نوی نوید راوړي هر ورځ د ترقۍ په سفر کې د ظلمو او د مشرانو شمولیت زموږ لپاره یقینا د ډېر خوشحالۍ وړ دی او زړه مې پرې غټېږي او صدم پرې زیاتېږي ټول نه مخکې ګلهدر حاجي صاحب تا ته ستا خاندان ستا بچي ستا ملګري کوم ملګرو چې دلته په پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت وکړو او زموږ په دې قافله کې شامل شو یقینا ډېره د خوشحالۍ خبر ده ډېر د زړه د کومې نه تاسو ټولو ته مبارکباد پیش کوم تاسو ته په پاکستان مسلم لیگ کې په شمولیت باندې مبارکباد در کوم ستاسو د فیصلې ته زه سلام کوم او زه تاسو دا یقین دهاني در کوم چې په کومه جذبه سره تاسو په پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت وکړو زموږ په قائدینو باندې زموږ په پارټۍ باندې تاسو د کوم اعتماد اظهار وکړو دا تاسو یقین ساتئ چې انشاءالله په دې اعتماد به مونږ پوره راځو موږ د پاکستان مسلم لیگ زموږ د دوو ټکو منشور دی د علاقې ترقي او د عوامو خوشحالي دروغ نارې پکې نشته دروغ خبرې پکې نشته ټول د رښتیاو مجلس دی او په رښتیاو باندې روان یو په صدق سره موږ دا فیصله کړې ده چې دې علاقې د ترقۍ او د خپل ولس د خوشحالۍ دپاره د هیڅ قسم قربانۍ نه به موږ دریغ نه کوو او انشاءالله دا سفر زموږ به جاري موږ به د خپل ورکر نه د خپل ملګري نه او د خپل همخیال کسانو نه هم موږ دا امید ساتو چې ترقۍ په سفر کې به هر سړی خپله حصه اچوي په کارکردګۍ خبرې کوو د چا په ذات خبره نه کوو د چا په پارټۍ هم خبره نه کوو ولې چې هر څه ستاسو تر مخې دي محرومۍ زموږ دونه زیاتې دي که هغه موږ په شمېر را روان شو نو په ورځ کې موږ هغه شمارلی نه شو علاقه کې موږ په دې تېر وخت کې کتلی دي وعدې ډېرې غټې غټې شوې د 1 کروڑ نوکرۍ وعدې هم شوې د 50 लाख کورونو وعده هم شوه او دا هم پکې ویلی شو چې دونه روزګار به وي چې د امریکې نه به خلک راځي او دلته به روزګار کوي نو زه تپوس کوم چې څه شوې ستا هغه وعدې څه شوې ستا هغه پروګرامونه
او چرته دی هغه امریکای هغه انګریزان چې دلته به راځي او نوکرۍ به کوي زما خو خپل خلک په نوکرۍ پسې حیران دي زما خو خپل خلک مزدورونه بهر ته ځي نو ستا هغه وعدې څه شوې نو موږ تاسو دا یقین درکوو چې د پاکستان مسلم لیگ د پلیټ فارم نه ستاسو سره کومه خبره کیږي او په حقیقت مو مني او به رښتیا خبره وي هغې کې به دروغ نه وي او موږ چې کومه خبره وکړه نو انشاءالله هغه موږ پای تکمیل ته رسوو هغه موږ ستاسو سره چې کومه وعده وکړه هغه وعده به موږ پوره کوو موږ مثال د تیر یو کال تاسو ته پیش کوو نه زموږ MNA و نه زموږ MPA و نه زموږ منسټر و او نه زموږ حکومت و خو د هغې باوجود د پاکستان مسلم لیگ او د هغې د قایدینو په مهربانۍ سره او د هغوی په سپورټ سره موږ چې په تحصیل دینځۍ کې کم کارونه کړي دي نو بیا شمارل یې مخه نه وي خو انشاءالله موږ خپل الله ته سرخرو یو چې موږ له لږ ټایم میلاو شوی د بجلی په محکمه کې موږ ته لږ اختیار میلاو شوی او موږ خلکو ته وښول سبا به دیو مثال په طور باندې پیش کوي چې خدمت خلک څنګه کوي ترقۍ سفر په خلک په مخ کې څنګه بوځي موږ سره صرف د بجلی اختیار و خو موږ د هغې باوجود د تحصیل د ترقۍ او د عوامو د خوشحالۍ لپاره موږ داسې کارونه وکړو چې هغه ستا تېر حکومتونه چې څونه کړي دي هغوی نه دي کړي موږ تاسو ته نادره دویم دفتر راویستو موږ تاسو ته د واپډې دویم دفتر راویستو موږ تاسو ته د پاسپورټ دفتر راویستو موږ تاسو ته د ګیس کارونه روان کړه موږ ستاسو اټا سکیم کوڅې ته ورسول موږ د نادره ګاډي په کوڅه کې وګرځول چې د خلکو د شناختي کارت څه مسلې هغه حل کړو او انشاءالله دا سفر به جاري موږ دلته ودرېدلي نه یو او نه دا خلک موږ رامنې کولی شي زموږ داود خان صدر صاحب خبره وکړه چې د نورو خلکو سره د وینا لپاره هیڅ هم نشته صرف هغوی په موږ باندې به تنقید کوي هغوی به زموږ د ترقۍ دا سفر رکاوئ او څنګه چې هغوی کړي دي نو تاسو ته مثال دپاره ویم زموږ دلته یو دروند ملګری اواز یې دی خپله خاوره خپل اختیار چې یو سړي په خپل کور کې اختیار نه نو په خاوره څه اختیار وکړي زاهد خان صاحب هغه ورځ زموږ یېره نه ده چې تحصیل دینځی دې په ځای پرېښودو او تا ګیس بوتلو تیبرګرې ته هغه ورځ زموږ یېره نه ده ته به سبا په ما پسې بیا راځې او زما دې خلکو ته بیا وې چې ماله ووټ راکئ زه ستاسو خدمت کوم ستا خدمت مونږ لیدلی دی او که دا نور حلونه دې ووایم نو چې دلته رالې خلک به دې په ټماټر وولي مونږه د سوی ګیس په مد کې مونږ کوم کار شروع کو زه سلام کوم خپل صوبایي صدر جناب انجینیر امیر مقام صاحب ته چې هغه 15 ځله زما سره د سوی ګیس د کار دپاره زما سره لاهور ته په خپله تللی دی او د هغه ځای نه مونږ دا منظوري واخسته او مونږ بیا هغې ته جاب آرډر ایشو کړې خو زما ورور سینیټر زاهد خان صاحب دا هغه ته نه هضم کېده دې د هغه په خېټه دړ راویستی و هغه وی چې دا کارونه به زه څنګه رکاو کم زما سره په دې موبایل کې اوس هم د هغه لیټرې شته چې کوم هغه د سټینډینګ کمیټۍ ته لیکلي دي او د دې کارونو د رکاولو دپاره د سټینډینګ کمیټۍ هغه میټینګ راغوښتی دی او په هغې کې دا ویلي دي چې په تحصیل دینځی کې د ګیس کار ولې کیږي دا غیر قانوني دی په تحصیل دینځی کې د بجلی کار ولې کیږي دا غیر قانوني دی زه په هوا کې خبرې نه کوم زه د دلایلو باندې به خبره کوم او زه به ثبوت پیش کوم که ده ته ضرورت وي کله زه به هغه ته دا ثبوت پیش کوم او که تاسو وایئ دا لیټرې زما سره په دې موبایل کې سیو دي هغه زه رالم او د هغې کاپیانې به زه تاسو ته درکړم سبا یې ورته په دې مخ درولئ چې نره ته چې څه نشئ کولی نو بل ولې منې کوې ما ورسره په ټلیفون خبرې وکړې ما زاهد خان صاحب ته مهرباني وکړه تم ډېر ښه سړی او د ډېرې ښې پارټۍ سره دې تعلق دی راشه مونږ کارونه کوو ته زمونږ نه زیات وکړه چې د علاقې ترقي راشي نو مهرباني وکړه چې مونږ کوم کارونه کوو هغه مه رامنې کوه د هغې د رامنې کولو کوشش مه کوه خو چې کله هم راغی نو ستاسو دې قسم وي چې دا تپوس به ترې کوئ دا به ورته وایې چې ته چې دونه تکړه وې او تا خپلې علاقې ته ګیس بوتلو نو ما نه ولې انتظار کړی او چې بیا ما کو نو ته رامنې کې
ان شاء الله په هر محاذ باندې به موږ دوی سره جنګیږو او د علاقې په ترقۍ به موږ هیڅ کمپرومایز نه کوو. زما د پیپل پارټۍ او زما د پی ټی آی رونو هم په موږ باندې ځای په ځای شکایتونه کړي دي چې دا کم قانون دی، چې دا منتخب نه دي، غیر منتخب خلک دي او دوی په علاقه کې کارونه کوي، موږ یې نشو کولی. نو هغوی ته دا وایم چې ستاسو کله حکومت و نو تاسو به کړي که نه، دا محرومۍ خو موږ ته ستاسو نه پاتې دي. که تاسو دا کارونه کړی وی نو نن به موږ ته حاجت نه و چې موږ به کول. خو شرم وکئ، مړه دا سړکونه مو ګورئ. تاسو اوس په دې طرف باندې روانو، زما زوړ ایم پی ای صاحب دې خوا یې کتل چې دا لاسې دي، ما ورته ما دا خپل روډونه وګوره ټول هم کندې کندې کړې، که کم ځای جوړ و هغه هم خراب کړو. تاسو خو ټیکهداران یې، صرف ټیکهداري کوئ او ځان له پیسې ګټئ. د خلکو او د علاقې او د عوامو ستاسو سره غم نشته. چیلنج دی د ټولو دپاره، چیلنج دی د ټولو دپاره او مبارکي ده ستاسو دپاره چې مبارک شئ. په مرکز کې بیا ستاسو حکومت را روان دی. پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ یو ځل بیا به په دې وطن کې حکومت جوړی او میاں محمد نواز شریف زمون وزیر اعظم دی، دا ټاکلی دی. مال په جمع آواز راکئ، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ، انجینئر امیر مقام، انجینئر امیر مقام. مهربانی. انجینئر فیض اللہ خان زندہ باد، انجینئر فیض اللہ خان زندہ باد. ترقۍ د سفر د کاروان مرګرو دا یقین ساتئ، دا یقین ساتئ دا وطن پاکستان مسلم لیگ جوړ کړی دی. دا وطن به پاکستان مسلم لیگ ایشین ټایګر هم جوړوي. موږ د 2018 خبره کوو چې په 2018 کې کله زموږ حکومت ختمېدو نو موږ تاسو ته وایو چې ګراني په کوم ځای باندې وه، تیل په څو باندې و، ګیس په څو باندې و او نن په څو دی. موږ تاسو ته دا وایو چې همیشه دپاره د دې وطن که څوک خدمت کوي نو هغه به پاکستان مسلم لیگ کوي. دې وطن که چا خدمت کړی دی نو پاکستان مسلم لیگ کړی دی. دې وطن که تاسو میگا پروجیکټ راوالی هغه وګورئ، د سی پیک، د اټمي دماکا، موټر ویز، ګوادر، چې څونه غټ غټ پروجیکټونه ګورئ نو صرف پاکستان مسلم لیگ کړي دي. که دوی دې ما ته وښیي دوی په دې ملک کې څه کړي دي، ما ته وښایه که نه، یو مثال راکئ که نه وایي موږ دا کار کړی دی. هیچا سره جواب نشته، صرف او صرف پاکستان مسلم لیگ دی چې د دې وطن خالقه پارټي ده، په دې وطن خفه کېږي او دې وطن له به ترقي ورکوي. وروڼو الیکشن آمد دی، سیاسي شودهبازان اوس به بیا راګډ شي، څوک به څه قصه کوي، څوک به څه قصه کوي. نو لږه مهرباني وکئ چې تاسو له راشي په کارکردګۍ ورسره خبره وکئ. وایي وروره نور موږ ته شنه باغونه مه ښیه، خو موږ ته د هغه تېر وخت وښیه. تاسو څه کړي دي ما دپاره، تاسو څه کړي دي وطن دپاره، تاسو څه کړي تاسې د دین ځای دپاره. دا سوال خو ترې وکئ که نه، دا خو ستاسو حق جوړېږي. مهرباني وکئ لږه شیشه ورته وښیئ، آیین ورته وښیئ چې دا د کردار دی، دا د حکومت کړی دی. ما ته وښیه دې تحصیل له دې څه کړي دي، دې ملک له دې څه کړي دي. په دوکو او په خبرو کې را نه شئ. مونږه ډېره کلیر خبره ده، دو ټوک خبره ده. د پاکستان مسلم لیگ زمرو دا د زمرو ټل دی. دې له چې راځي نو ازمری به راځي، ګیدړ پکې ټایم نشي تېرولی. دې ازمرو ته د ډډه دی خلاصه. پاکستان مسلم لیگ کې په شمولیت باندې مبارکباد ورکوم، په خیرالې ورته ویم او دا ورته ویم چې د ازمرو په ټل کې شامل ازمریا اوس په تا هم ذمواري جوړېږي، اوس په تا باندې هم دا حق د دې خلکو جوړېږي چې دوی د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره تاسو هم خپل څه کردار ادا کړئ. هر سړی خپل کردار ادا کړئ. مونږه دا یوه خبره زه ډېر په ریکویسټ سره مؤدبانه او عاجزانه ویم چې زمونږ کوم زلمی کول چاله چې دې خلکو ډېرې تمې ورکړې وي او دوی ډېر غټ اعتماد کړی و په پی ټي آی باندې،
خو هغوی دیو ته هغه روح وښو چې هغه د تباهۍ روح و، هغه د بربادۍ روح و، هغه د بدتمیزۍ روح و، هغه د بد اخلاقۍ روح و. موږ دې زلمي کل ته وایو چې دې منظرو په قافله کې شامل شئ. ای زما زلمي کوله، په تا باندې ډېرې ذمهواریانې دي. مستقبل ستا دی، دا وطن ستا دی، دا خاوره ستا ده او دا خلق ستا دي. را مخکې شئ. ای زلمي کوله، موږ تاسو له زلمی امیدوار درکړی دی د دې دپاره چې دا د ملک باغ دوړ دا ستاسو په لاس کې دی. موږ دا سپینګیري یا مشران ضرور به ستاسو سره یو، ستاسو رهنمایي به کوو، خو لیډینګ جنډه به د زلمي کل سره وي. او د دې لپاره زموږ پارټۍ انتخاب کړی دی د بیرسټر زیدالله خان چې ستاسو زلمی ملګری دی. زما امید دی چې زلمی کل به د ده سره ډېر په محبت، په مینه او په اخلاص ودرېږئ او د ملک په ترقۍ کې به خپل کردار ادا کوئ. تاسو ټولو ته یو ځل بیا سلام پیش کوم. نو په ګڼ تعداد کې د شوي په مقام کې دومره ښکلې غونډه تاسو وکړه. یقینا د مبارکباد وړ یې. تاسو ټول له مبارکي در کوم او بیا د مبارکي در کوم چې ستاسو کینډیډیټ هم انشاءالله ایم پی ای به تاسو جوړوئ او منسټر به پاکستان مسلم لیگ جوړوي. د دې وخت نه تاسو له مبارکباد ځکه در کوم چې هره ورځ زمونږ په دې قافله کې نوي ملګري شاملیږي، جوق در جوق شاملیږي. نن په دې نننۍ ورځ هم زمونږ 3 شمولیتي پروګرامونه دي د دې پروګرام نه وروسته. او دغه شانتې زمونږ د هفتې ټول شیډول زمونږ تیار دی چې کم ځای کې زمونږ پروګرامونه دي. او که په شا وګورئ زمونږ سره دومره ښکلي ښکلي ملګري، اقبال خان، علي، غلام، دا ټول زمونږ ملګري په پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت کړی دی. زموږ په قیادت باندې او زموږ په منشور باندې اعتماد کړی دی. زه دوی بیا یو ځل د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. او ډېر تاسو الله هم خوشحاله کړه. دونه په تعامل سره دلته ناست یې، دا خبرې مو واورېدې. زه موقع به ورکوم نیکسټ دغه ته مقرر ته. او زما خواهش دی چې بیرسټر زیدالله ستاسو سره مخاطب شي او ستاسو سره خبرې وکړي. زه د زړه د خلاصه سلام پیش کوم، مبارکي ورکوم او بیا دا مبارکي ورکوم چې یوازې په مرکز کې حکومت نه روان، په صوبه کې هم ستاسو حکومت را روان دی. او د ترقۍ دا سفر به هم دغه شان جاري. د چا که په خېټه درد کېږي او که د چا زړه سوځي او که په چا هر څه چل کېږي، ترقۍ په سفر کې به رکاوټ نه راځي. دا کاروان به په مخ کې روان وي. او تاسو ډېر مبارک شه او بیا هم خدای خوشحاله کړه. انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې الیکشن به وشي او یو بل له به مونږ په مبارکو باندې ځو. والسلام.